والشيخ التفسير بقية السلف نمونة اسلاف جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیہ داغی په خدمت اقدس کی گزارش کوم چې زمونږ استاد د وړاندې د خپل زرین او خیالات او اظهار او فرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدقت يا رب العالمين. درود شریف بشوق محبت سر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ډیر محترم و مکرم گرامی قدر معزز علماء کرام دا علاقې ډیر درانه خواږه مشران د دې کلي ډیرو معززو سپینروبو او په دین باندې مینو ځوانانو کورونو کې اوریدونکو میندو خویندو قاری شمس الحسین صاحب د خپل یو کال خواري او مهنت تاسو ته وړاندې کېښودو. دا ستاسو بچي دي چې تاسو ته مخامخ ناست دي، د قرآن پاک حافظان شو، د قرآن پاک تلاوتونه الف لام میم نه تر والناس پورې په خپلو ژبو تلاوت کړي او نن تاسو ته الله د دې خپلو بچو د قرآن خوشحالي په خپلو سترګو باندې اښودله. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول په خپلو اولادونو باندې خوشحاله کړي. صالح اولاد د الله ډیر لوی نعمت دی. نافرمانه اولاد د خدای د طرف نه لوی عذاب دی. صالح اولاد د پلار ستړی په دمه باندې بدل کی. د اولاد د لاسه مور او پلار ته الله عزتونه نصیب کی، د ژوند خوشحالی ورته الله ورکی. ناکارا بد اخلاق او بد عمل اولاد اغا
د روغ سړی د ناجوړه کېدو سبب جوړ شي، د خوشاله سړی د خفه کېدو سبب جوړ شي. زما یو ډیر خوږ دوست ما ته مخکې ورځو کې بهر ملک نه ټلیفون وکړو، ما ته وی مفتی صاحب ډیر زیات خفه یم. ما یو ولې خیر دی؟ وی زما یو زوی د کور کلی د غلطو محفلونو ماحولونو د لاسه په نشه راوړېدلی او اوس د ایسو نشه کوي او دې حد ته رسېدلی دی چې ورځې او هفتې پې تېرې شي اوده کېږي نه او لاس کې ورسره تماچۍ، کله یې د مور په تندې ږدي، کله یې خور ته نیسي او د نشهیي سړي په کړه وړه باندې څوک اعتماد کولی شي. وی دا اوس سویمه ورځ ده چې خپله سکه مور یې په کمره کې دننه بنده کړې ده. مفتی صاحب زه په مسافرۍ باندې ما او زما ټبرۍ د خپل زوی د لاسه په خپل کور کې دننه په قید کې ده. ورځ شپې سبا کېږي، لوږه پې تېرېږي، تنده پې تېرېږي، په ګیټ باندې دی ولاړ دی، وایي چې دا مور به زه ولم. مفتی صاحب ډیر زیات خفه یم او ډیر لوی ټینشن دی را سره چې ربه دا به څه کېږي. صالح اولاد چې په دې معاشره کې الله چاته نصیب کو، د زړه د اخلاص دی د الله شکر په ادا کړي او په ډکه خوله باندې ووایي الحمدلله. او بیا لا دا چې ماشوم د قرآن حافظ شو، یوازې دا نه چې تا ته د دنیا خوشحالي درکړه بلکې ستا د قبر د خوشحالۍ سبب شو، ستا د آخرت د خوشحالۍ سبب شو. د محشر په میدان کې چې دا غریب زمیدار دکاندار کاکا خپل ځان د جنت په جامو کې اوویني، دی به د الله نه سوالو کې ربه عزیزان تربوران رشتہ دار اخو ټول بے کپړو دي، ربه ما ته د دومره ښایسته جوړه د جنت واخستوله. الله زه خو په دې تمه یم ما سره به حساب کتاب کې او ما ته خو تا په ایډوانس کې د جنت زیری راکو، ځکه د جنت جامې د دې دپاره نه دي چې الله تا دوزخ ته ولیږي. دا خو تا ته الله یونیفارم در واغوستو، ته اوس قابل د جنت شولې. دی به د الله نه یو سوالو کې یا رب بما کسینا هذه، الله دا دې په کومه خوشحالۍ کې راته واغوستول؟ غیبی جواب به ورته میلاو شي بتلاوت ولدکما القرآن. بوډا کاکا بوډۍ مورې تاسو دواړو ته الله د جنت جوړې واغوستولې په دې خاطر چې ستاسو ماشوم بچي د قرآن کم تلاوت کړو، الله ته هغه تلاوت دومره محبوب شو، دا هغه د تلاوت په خاطر الله دا هغه پلار او دا هغه مور ته د جنت جوړې واغوستولې. الله دې دا خوشحالي مونږ او تاسو ټولو ته رڼو نصیب وفرمایي. خوش قسمت دي هغه خلق چې د چا په کور کې صالحه اولاد الله نصیب کړی دی. د دې وجنا قرآن کې الله فرمایي زما په بندگانو کې زما خوخ بندگان آغا دي چې څوک خپل اولاد ته دعا کوي او څوک خپل بیبیانو ته دعا کوي. خپل بیبي او خپل اولاد بچر ته په دعا کې نه یې روي. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین. الله وی عباد الرحمن زما محبوب بندگان آغا دي څوک چې خپل اولاد ته دعا کوي، بیبیانو ته دعا کوي. الله دا زمونږ د سترګو یخوالی جوړ کا. اولاد کله د پلار او د مور د سترګو یخوالی جوړ شي الو چې اولاد نیک عمل وي، صالح وي، خدمتگار وي، تابعدار وي، د پلار او د مور زړه خوشاله وي، نو چې پسترګو لګي نو خوږ پې لګي. او چې اولاد نافرمانه وي
بد اخلاق وي بد کردار وي نو د پلار او د مور د دواړو په سترګو باندې بد لګي. نبی علیه السلام مبارک د دې وجې نه فرمایي چې د مور او د پلار دعا الله د خپل اولاد په حق کې نه واپس کوي. نو ستا دعا کو ستا په خپل باره کې قبلېږي او کو نه قبلېږي، خو ستا د بچو په باره کې ته مستجاب الدعا یې، ته مستجاب الدعوات یې، ته کو په خپله باندې هر څومره ګناهګار یې، خو د زوی په حق کې ته پلار یې او د پلار دعا د زوی په باره کې الله نه واپس کوي. د یعقوب علیه السلام زامن چې کله د خپل پلار سره او د خپل رور یوسف علیه السلام سره دوکه کوي او الله تعالی یوسف علیه السلام د کوی نه راوچتی او د مصر بادشاهي ورته ورکوي، نو دارونه په د خپلو کړو ډېر پیمانه کېږي، رورې ته خو مونږ کوی ته ورته وکړی وي او الله د مصر بادشاه جوړ کړلې. نو واپس راځي او د پلار ته وایي داجي مونږ نه ډېره غټه غلطي شوې ده، په خپله چې مونږ د الله نه سوال کوو او دعا غواړو هغه به دوره نه قبلېږي چې ته مونږ له دعا وغواړې یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. داجي الله نه مونږ د پاره دعا وغواړه، مونږ نه ډېره غلطي شوې ده. مفسرینو لیکلي دي پکار ده چې اولاد کله کله مور او پلار ته ووایي داجي مونږ له دعا وغواړه، دا مسله راته مخې ته راپېښه ده. بهر خلقو پسې د دعاګانو ګرځېدلو نه بهتره دا ده په کور کې د زمیندار پلار دعا واخله، دا ستا دپاره ډېره قیمتي ده. په کور کې د خپلې جټې مور دعا واخله، دا ستا دپاره ډېره قیمتي ده. او دویم د الله محبوب بندگان هغه دي کوم چې خپلو بیبیانو ته دعا کوي خدایه زما دا بیبي زما د سترګو یخوالی جوړ کړي. هغه بیبي د سترګو یخوالی دی چې خاوند ستړی ستومانه د بهر نه راشي او په کور کې بیبي دا ورته کټ سم کي، اوبه ورله راوړي، خند پیشانۍ سره ورته مخې ته راشي، د ده د زړه د خوشحالېدو خبره ورته وکړي، د چای او د ډوډۍ او د اوبو د ده د دمې د هغې انتظام او انصرام وکړي، د ده ستړې چې په دمه باندې بدل شوه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بیبي جنتی بیبي ده او دا ډیره نیک او صالحه بیبي ده، او چې د بهر نه په عزت او په پروتوکول کې راننوځي او دلته ورته بیبي چمپله ونیسي او د راتلو سره ورته وي ته راپسې بیا راغلی پلانکې سیز مې درته راوړی او تشپاڼې هغه دې د ځان سره رانوړو او دته الټا رټې سپورې او سپکې خبرې ورته شروع کی، نو دا د دې سړي په سترګو بیا ښه نه لګي، دا د سترګو یخوالی نه شو. دا بیبي د دې بیبي نه الله فرض منځ قبلی او نه الله نفل منځ قبلی چې دا د خپل خاوند نافرمانه شي. صالحه بیبي دا د دنیا په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دی، او صالحه بیبي هغه ده چې د خاوند د اولاد دینی تربیت وکړي. خیر نساء رکبن الابل احناهن علی یتیم فی صغره. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی صالح بیبی آغا دا چې د خاوند اولاد د هغې کړي نگرانی کوي، دینی تربیت کوي، د ناست پاسته د خپل اولاد تپوس کوي، د محفلونو د هغې نگرانی کوي، غلط محفل کې کینی پاسی مور ورته پخپل نصیحت کوي، او چې پخپل دا ماشوم نه پوه کیږي یا دا ماشومه بیا یې پلار ته وایي د دې زوی دا ناسته پاسته دې ټیک نه ده، دا لږ غوندې درسته کا او دا لږه برابر کا. نبی علیه السلام فرمایي د صالح بیبي دویم نښه دا ده چې خاوند په کور کې نشته، دا به د خاوند د مال حفاظت کوي. ارعاهن علی مال علی ما فی ذات یده،
دا ښځه به د خاوند په غیر موجودګۍ کې د هغه د کور حفاظت کوي، د هغه د مال حفاظت کوي، د هغه د کور د مال و متاع حفاظت به کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا صالح بیبي ده. الله دې زمونږ او ستاسو کورونه په صالحو بیبیانو باندې آباد کړي. زما محترم ورونو، نن سبا خلق زنانو له د حقوقو داویداری کوي، وی حقوق نسوان پکار دي، د ښځو حقونه پکار دي. نو ښځې هغه خپل حق څه ګڼي؟ هغه ښځې دا کوم چې د NGOs تحت نن په ټول پاکستان کې راوتی دي او په 8 مارچ باندې یوم خواتین مناوي، نو د ځان سره په کاغذونو باندې لیکلي دي وی خاوند اپنا کانا خود گرم کرے، خاوند خپل پخله او خپل انګله پخپل باندې گرم کی، په مونږ باندې دې نه ګرمي، خپل موزه دې پخپل تلاش کی. دای لیکلی دي وی مونږ لا د خپل خاوندانو نه ازادي پکار ده، بلکې بازو پکې دا کتبی اوچتی کړی دي وی نکاح زمون په معاشره کې یو ناسور دی. استغفر الله العظیم، نکاح سنت مصطفی دی. او چې کله مسلمان ښځې د نبی علیه السلام سنتو ته د ناسور لقب ورکو، دا ښځه په اسلامی معاشره کې ناسور دی، نکاح ناسور نه دی. نکاح د الله حکم دی، نکاح د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دی. اے زما اسلامی خوره، د غیرو په جال کې مرازا، تعالی اسلام ډیر حقونه درکړي دي. ستا د ټولو نه اولنې حق اسلام تا ته ژوند درکړی دی. پتا یو دور وو چې ته به کافرانو ژوندۍ خښولې، اسلام چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حکم وکړو ان الله حرم علیکم وعد البنات، مسلمانانو په تاسو باندې د لونو ژوندۍ خښول حرام دي، ګناه ده، د انسانیت قتل دی، مکوئ داسې. نو خویندو د دین لوی اعزاز تاسو د پاره څه کېدلی شي؟ یو صحابي حضرت قیس ابن عاصم رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترازی ورتوائی دا اللہ حبیبا اتا لونه میں پر لپسی ژوندۍ کند کې خخی کړي دي او د پاسه مې په خورې اړولې دي. د الله حبیبا سو کم ډیر خفایما. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته مال در سره سده دی، ورته زه خو اوخانو والا یما، اوخان دی را سره، د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی تا اوس ایمان راوړی دی، تا توبه وباسلې ده. ایمان راوړلو توبې وباسلو سره الله تیر ګناهونه معاف کوي. بیا هم د صدقې په طور باندې اته اوخان آلال که چې الله تا تستا ګناه معاف کړي. خویندو ستاسو په پیدایش باندې به په کورونو کې سوګ مناوېدو، خلقو به تورې جنډې ودرولې، کور کې راکره لور شوې ده، مخ به د خفګان نه تور کو. الله قرآن کې آیاتونه نازل کړل. دا ستاسو فیصله ده که دا د رب فیصله ده؟ تاسو د رب په فیصله باندې اعتراض کوئ. د الله خوښه ده چاله لور ورکوي او چاله زوی ورکوي. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. الله خوخه د سوک شند وګرځي. صالح لور د بد کردار زوی نظر کرته بهتره ده. د کم زوی د لاس چې د پلار په لاسو کې اتکړی لګي، داغه په زیت نه اغه لور بهتره ده چې داغه ختم بخاری او ختم قرآن وي او قاری سے ورله پلار را وغواړي او غاړه ته ورله هار ورواچي. دا لور د اغه زوی نظر کرته بهتره شوله. خویندو د غیر په جال کې به نه راځي. اسلام تاسو ته حق درکړی دی، تاسو ته ستاسو پوډکوالی په تاسو باندې
پیسې ګټل نشتا، ستاسو په ماشوموالي ستاسو نفقه په پلار فرض ده، ستاسو په پیغلتوب کې ستاسو نفقه او خرچه په خاوند فرض ده، تاسو چې د اولاد میند شي نو ستاسو په بالغه نارینه اولاد باندې ستاسو نفقه فرض ده، ستاسو د وړوکوالي خرچه الله په بل کې خودلې، ستاسو د پیغلتوب خرچه الله په بل کې خودلې، ستاسو د بوډاوالي خرچه الله په بل کې خودلې، بلکې خود الله س جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې 3 لونوي یا 2 لونوي او داغي د خوراک او د سکاک د خرچي د پاره چا ځان وکړو د قیامت په ورځ به الله رب العالمین په دغه لونو باندې پیسې لګول د دې مور او د پلار د پاره د جنت سبب جوړ کی. ستاسو چې پیغلی یو خاوندر لګټه وټه کوي نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی کومن وړی چې خاوند خپل بیبي ته په پلیټ کې کېږدي او هغه په اوخوري د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دا د الله په کاته کې صدقه فی سبیل الله لیکل کېږي. میندو چې تاسو کله بډایګانې شئ او زوی په بار ملک مسافری کې او مور له خرچې له پیسې را لیږي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی زوی بارک وایي وی دا چې په مور او پلار باندې کم زوی پیسې لګي دا الله ته د هغه مال نه ډیر محبوب دی کوم مال چې صحابه او د بدر او د احد په جهادونو کې لګولې وو. میندو خويندو ستاسو په اسلام کې ډیره لوړه رتبه ده، تاسو باندې خرج نه د خپل ځان او نه د خپل بچو شته، دا غي باوجود اسلام حکم کړی دی چې په میراث کې د رور مناسب نیمه برخه د خور لور کوي، په دې خور نه خپل خرچشته او نه په د بل چا خرچشته. اسلام ته ګوره، اسلام پتا سو څومره خفقيږي خويندو، پتا سو 1 روپۍ د کور خرچه نشته او داغي باوجود شریعت وی ضرور په نیمه باندې د خور له په میراث کې حصہ ورکړي. دا د میراث حصہ دا پتا سو د الله د طرف نه ډالۍ ده، دا نعمت ده. او رونو تاسو ته وایم رمضان را روان دی، کوم پښتنو د جیدات خاوندانو چې خويندو لبرخي ندي ورګړي روزي منی سي په حرامو ماته وای په پردي رزق ماته وای د ته چې کوم نوړی خوري پرو جماعتي کې تا ته پته شته ده ستا په دین وړی کې ستا د یو تور سره خور حق دی چې هغه حرام ته خېټه ته ورچه دا سدا لکه د خنزیر په غوخه باندې چې سړی روزه ماتي اسی ځان کړه کاکا د خور حق ورکا ولستا په الله یقین نشته چې تعالی به خدای رزق درکې دا رزق تعالی د دې خور دا کانال یا 2 کانال برخه درکې او کدا الله درکې دا د چا چې کانالونه نشته دي نو هغه الله د لوګي مړ کړل دا ټول دنیا په دې ژوند کې د زمکو نه خوراک کوي برخه ورکه پردی حق مخوري د چا په غاړه چې د خويندو حق دی او پردی قرض په پورې دی هغه رونه خپل رزق صفا کوي په خپل اولاد باندې حرام مخوروي په خپل زنانو باندې حرام مخوروي په خپل باندې ګیره کې سپین لګیدلی دی قبر لرواني چاله سیوا کې زامن ولا دا زامن بتا د الله د عذاب نخلاص کی چې خدای درتا فرشتہ اونیسی او کوړې در باندې راکېږي د زوی به د اخلاص کی ته د دې زوی د پاره خپل ځان دوزخی کې ته د دې اولاد د پاره جیدات سیوا کې حج لذي پدې پیسو ستا حج نه کیږي اجي سیوا حق تنور کا پردے اول تبلیغ لذي تبلیغ لمزا اجي سیوا پردے حق ورکا علم لذي علم لمزا مولانا سیوا پردے حق ورکا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په هغه امتی جنازه نه کولا
د کم امتی په غاړه چې به پردی قرض پورې وو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام په ابتدا د اسلام کې چې کله به جنازه حاضره شوله نبی علیه السلام به تپوس وکړو هل علیه دین، دی مسلمان باندې قرض شته؟ چې چا به وویل نشته په د الله حبیبه، نبی علیه السلام فرمایل صفونه برابر کړئ زه په جنازه کوم. او چې چا به ورته وي قرض دی په د دواړو جهانو سردار مبارک به وفرمایل مال یې پرېښی دی چې قرض ترنه ادا کو، فاما ان یقال نعم. اوس کو چا به ورته ووي چې او د الله حبیبه دومره پیسې خو پرېښي دي چې قرضدارانو له پې قرض ورکو، هلکه ویغه پیسې راوړئ قرضدارو باندې وویشئ چې زه بیا جنازه وکم. او کو قرض به پې هم پورې و او مال به هم دومره نه و پرېښی چې قرضدارو له ورکي، نبی علیه السلام به روغه رمټه جنازه د خپل امتی پرېښودله. د صحیح مسلم شریف حدیث دی، و به فرمایل صلو علی اخیکم، په دې رور باندې ځان له جنازې کوئ، زه په داسې امتی جنازه نه کوم چې په غاړه باندې پردی حق پروت دی. او چې کله د زما دا خبره لږه ترخه ده مه خفه کېږئ پې، د عالمانو کار دا دی دوی به د معاشرې په نبض باندې ګوته ږدي. انبیاو کې چې به کوم نبی د خپل امت کومه خامی او کمی لیدله نو هغه به یې د ټولو نه مخکې بیانوله یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، قومه دا عمل مه کوئ، دې کې ګناه ده، دا د عالم ذمه داري ده. روجه کې به زمونږ په جومات کې د خپې د کېښودلو ځای نه وي، خو د صف د اول سر نه تر اخر سره پورې یو کس په معاملاتو کې لږ غوندې چاڼ کا او وی ګوره چې په د چا څومره حق دی او چاله حق ورکړی دی او چاله نه دی ورکړی. اکثر به درته پکې داسې معلوم شي چې د هغې غاړې به بندي په پردو حقونو کې. جومات کې به د خپې د کېښودو ځای نه، مزګزار ډیر دي، اجیان ډیر دي، عالمان ډیر شو، تبلیغ واله ډیر شو، خو حق ورکوونکي ډیر کم دي. بار به د دکاندار کاکا قرض پوری وي نه ورکوي، کلونه تیر شي ځان له پکې خیراتونه کوي، عمرې کوي، تبلیغ کوي او مختلف نیکی پکې کوي، خو د غریب دکاندار قرضه نه خلاصوي. د چای او د غوړو کاته کې به په کلونو په د پسې پیسې جمع شوي، والکه دی دکاندار دا دکان د دې دپاره نه دی کړی چې خپلو بچو له پکې 1 روپۍ نیمه وګټي، نو چې ته د قرضه په کلونو نه ورکې نو دا خوار غریب به خپلو بچو له خاورې وړي کور ته، دی به څه وړي؟ ولې داسې کې حاجي صاحبه چې وس دې کېږي او پردی قرض دې د دکان نه دی خلاص کړی او روژه ماتي ته کښېنې، نو زما فقیر ملنګ درویش دا خبره ځان ته رایاده کا چې دا ستا په رزق کې پردی حق شامل دی، روژه پې مه ماتوه. اوبه وڅکه، صرف رزق مخوره، پردی حق دی پکې، دا ورکا. نبی علیه السلام فرمای مطل الغنی ظلم، مالدار سړی چې د قرض طاقت لري او نه ورکوي، نبی علیه السلام فرمای دا سړی ظالم دی. نو چې ته وس لري او قرضه نه خلاصې په مونځ ولاړ یې، الله فرشتو ته فرمایي دا مزګزار ظالم دی. چې ته روژه ماتې، الله فرشتو ته فرمایي دا روژهدار ظالم دی. چې ته عمرې له لاړ شې او د احرام په حالت کې لبیک اللهم لبیک نارې لګې، الله فرشتو ته فرمایي وی رحم پې نه کومه دا سړی ظالم ماله زما کور ته راغلی دی. پردي حقونه ادا کول ضروری دي رونو. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته توفیق را نصیب وفرمایي. عرض مې دا کو دا نن چې په ټول پاکستان کې خاتون مارچ کیږي، دا کوم سیزونه چې د دوی د پاره غوښتل کیږي دا د دوی حق نه دی. د نکاح نه ازادي د ښځې حق نه دی، د کور نه ازادي د ښځې حق نه دی. خویندو میندو شریعت درله د شهزادګۍ غوندې زندگی مقرر کړې ده. د کور په چار دیوارۍ کې دننه کېنه، ستړی به خاوند تیری، ستړی به د پلار تیری، ستړی به د زوی تیری، او ستا دپاره به ګټه وټه هغه کوي، ملا به د هغه سولیږي، لسم چت ته به په سعودي عرب کې د سیمټو بوجۍ په اوږه باندې هغه خیجئ، ټول کړاوونه به نارینه کوي.
تا ته چې په کور کې الله کم ژوند در حواله کړی دی په هغې باندې نظر ساته خپل منځ اودس کوه د خپلو بچو تربیت کوه د خپل خاوند د عزت او د مال تحفظ کوه ستا دپاره الله دقه جنت جوړ کړی دی والله العظیم د الله په دغه مقرر کړي حدودو کې خویندو ستاسو دپاره خوشحالي پرته ده ورنه لاړې شئ او تپوس وکئ د هغې تورسرو نه چا چې خپله لوپټه غورځولې ده او د پردو نارینهو تر منځه ولاړ دی او روزي ګټي یو لمحه په قیامت تیریږي یو لمحه په دې باندې عذاب تیریږي یو فرد د دې لوپټې را شوکي عزتونه ورله سکونډي د هغې زنانه او تورسرو د هغې نه تپوس وکئ دا چې په کور کې د حیا په ماحول کې درله الله تیار رزق درکوي خویندو میندو دا د الله د طرف نه لوی نعمت وګڼئ دا ستاسو دپاره د جنت غوندې زندگی الله مقرر کړی دا او پاکستان کې هر څوک هر څه کولی شي هر چاته د هر څه اجازت شته دی نو زمونږ جج صاحب په کابل ورځ فیصله ورکړې ده وی کو قادیانیان بدل شوی او تحریف شوی قرآن په خلقو کې تقسیمۍ نو کولی شي دا څه خاص خبره نه ده جج صاحبو زه خو تا ته حیران شم د مسلمان په نس باندې د ټولو نه لوی معتبر سیز دا د الله کتاب دی قرآن دی په قرآن کې چې څوک بدلون راولي دې ته تحریف ویلی کیږي اسلامی معاشره کې د ټولو نه لوی گزار د الله په کلام او د الله په کتاب حمله کول دی لوی جرم دا دی جج صاحب پکار دا د تا ویلې وې لاسو ته اتکړی نه په دې سټ کې ورله کړه ور واچوئ او په خپو کې ورله بیړۍ ور واچوئ چې بیا څوک په اسلامي معاشره کې د الله په کتاب کې د بدلون جرأت ونه کړي خو کاش د پاکستان د خلقو به دا خوښوي تاسو هم دقه شانتې مشران خوښوئ نو الله در باندې ستاسو د عملونو مطابق مشران مقرر کړي چې څنګه غری اقه شانتې کربوړی چې څنګه قوم دی هم دقه شانتې مشر دی نو دا جج صاحب فیصله پاکستان کې کو آئین سره څوک کھلواړ وکړي نو دا د آرټیکل 6 مرتکب شو غدارۍ مقدمه پې ولګوئ او کو قرآن سره څوک کھلواړ وکړي نو نه دته څوک غدار وي او نه په ده باندې څوک آرټیکل 6 لګوي وی کوه که نه الله د قرآن د حفاظت وعده اخیستې ده نو الله پوه شه او د الله قرآن پوه شه انا لله و انا الیه راجعون دا به سبا له څوک قرآن وسوځئ نو جج صاحب ته به هغه ته څه وی چې الله پوه شه او د الله قرآن پوه شه بل ورځ له به څوک قرآن ګټر ته ورتاو کي نو ته به څه وی چې الله پوه شه او د الله قرآن پوه شه ته د کم مرض دارو یې ته د څه دپاره په دغه کرسۍ ناستې ته په کومه خوشحالۍ کې دا د لکونو تنخوا زمونږ د ټکسونو د بیلونو نه اخلي د قرآن اولین محافظ به مسلمان وي او کو ته یې حفاظت نه کې نو یاد ساته کله چې مسلمان قاضي داغه قلم خرڅ شي نو بیا د مسلمان غازی تور بیا د الله د دین د سربلندۍ فیصلې کوي مونږ ملا تړلې ده ورته مونږ سینې ډال کړي دي ورته د الله د قرآن تحفظ دا به دا مسلمانان کوي انشاء الله العزیز که خیري په خپل سرونو باندې به یې کوي انشاء الله الله اکبر الله اکبر دا به مونږ کوو قرآن په مونږ باندې ډېر ګران دی قرآن د الله کلام دی مونږ د قرآن د حرفونو تحفظ کو په حافظانو باندې د قرآن د معانیو تحفظ الله کوي په عالمانو باندې او د قرآن د پاڼو تحفظ د قرآن د نسخو تحفظ الله کوي په مسلمانانو باندې ان شاء الله العزیز د قرآن کریم دا خدمت بجاری ساتو الله رب العالمین دې د دې مدرسې دا خدمات قبول کی او د قاری شمس الحسین صاحب د هغوی دا خدمات ته الله رب العالمین بار آور کی دلته چې کوم وروڼه ناست یې زه درخواست درته کومه یو بچی په خپل کور کې مقرر کړئ د دې دپاره چې دی به د قرآن حافظ جوړومه دا یو بچی چې په کور کې د قرآن حافظ جوړ شي ان شاء الله العزیز
د ټول کور د پاره به الله د هدایت ذریعہ جوړي د ټول کور د پاره به الله د مغفرت ذریعہ جوړي اے تاسو به ووینئ ستاسو په کور کې ستاسو په رزق کې الله څومره برکت راولي دا په خپل سترګو باندې ووینئ الله رب العالمین دې زمونږ دا ناظر خوان بچی دی الله د قرآن حافظان جوړ کی او دا حافظان دې الله د دین عالمان جوړ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.